په رمضان المبارک کې به الله تبارک وتعالی جل جلاله ټول مسلمانانو ټول مؤمنانو ته به بخښه کوي. یعنی د مځکې په سر باندې چې څونه مؤمنان اوسېږي یعنی څونه مسلمانان اوسېږي الله تبارک وتعالی به دوی ټولو ته مغفرت او بخښه کوي ما سوا د 4 کسانو څخه. دغو 4 کسانو ته به الله تبارک وتعالی بخشش او مغفرت نه کوي. د دغو 4 کسانو څخه اول څوک دی؟ اول شرابي دی. یعنی هغه کس چې دی همیشه تر همیشه څه کوي؟ شراب چښي. دته به الله تبارک وتعالی د روژې مبارکې په میاشت کې مغفرت نه کوي. دوم هغه کس دی چې د مور و پلار ازاري، یعنی مور و پلار ځینې ازاري، دی مور و پلار ازاروي، د مور و پلار عاقي، دته به الله تبارک وتعالی په دغه مبارکې میاشت کې به مغفرت او بخشش نه کوي. او دریم هغه کس دی چې دی د خپلوانو سره جنگ کوي، یعنی خپلوي نه پالي. د خپلوانو سره یا د خور سره جنگي یا د ورور سره جنگي یا همیشه د اکا سره جنگي، خاله سره جنگي، معنا د خپلوانو سره همیشه جنگي. د خپلوانو سره د جنگ کولو والا دې ته هم الله تبارک وتعالی په دې مبارکه میاشت کې مغفرت نه نصیب کوي. او څلورم هغه کس دی چې الله تبارک وتعالی دته مغفرت نه نصیب کوي، هغه حسد کولو والا، یعنی کینه کولو والا. په صفا پښتو کې به درته وایم چې ضد کولو والا، چې یو مسلمان راولاړېږي د بل مسلمان سره په دنیوي کارو کې د ضد کوي. دغه ته هم الله تبارک وتعالی مغفرت او بخښنه کوي په دې مبارکه میاشت کې. نو الله تبارک وتعالی دې